बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम خپل د خوږو پښتنو ملګرو او د ویورز لپاره د پښتو یو نظم پیش دی. د نظم عنوان دی دوه ورځې ژوند. ملاحظه کوي اړو به کلک لکه د ګټ په شانتي شوینه، اړو به کلک لکه د ګټ په شانتي شوینه، اور خندا چې ډیره په مخلوق کې څوک کوي نه. خوشله اړو به کلک لکه د ګټ په شانتي شوینه، اور خندا چې ډیره په مخلوق کې څوک کوي نه. او شکر بستا د یو احسان ادا و نکړم، شکر بستا د یو احسان ادا و نکړم، او که دا ژوند مې په سجدو کې تیر شوینه. یعنی دا الله مونږ شکر نشو ادا کولی که نه جی، دا الله د یو احسان شکر مونږ نشو ادا کولی، که دا پورا ژوند مونږ په سجدو کې تیر کو. شکر بستا د یو احسان ادا و نکړم، او که دا ژوند مې په سجدو کې تیر شوینه. اور څوک چې د یار په محبت کې لیونی شو، څوک چې د یار په محبت کې لیونی شو، مړی د سترګو په کتلو باندې کوي نه. اور مینې لایق خو یو خدای او یو رسول دی، د مینې لایق خو یو خدای او یو رسول دی. پاتې دنیا دی شي کو ډیره لونګینا، اور غم به خو ستا د جدای برداشت خو نه کړم، غم خو به ستا د جدای برداشت او نه کړم. کو دا سپوږمۍ مې په اخپو کې پریوځي نه، اور په هغه ورځ دې دا سترګې مړندی شي، په هغې ورځ دې دا سترګې مړندی شي. جانانه تا چې په کوم ورځ ونه وینمه، او داسې په چغو او په سلګو راته مه جاړئ، داسې په چغو په سلګو راته مه جاړئ. وصال په شپه خو ماتم خلق کوي نه، دا خو د وصال شپه ده، دا خپل د یار سره ملاوېدو شپه ده، ان په دې ورځې خو خلک ماتم یې نه کوي، دا خو د خوشحالۍ ورځ وي که نه. او داسې په چغو په سلګو راته مه جاړئ، د وصال په شپه خو ماتم خلق کوي نه. دوه ورځې جنګ مې په دنیا لیکلی راوړو، دوه ورځې جنګ مې په دنیا لیکلی راوړو. یوه لالچ بلا خواهش کې تیره شوینه، اور آخري مقطع ورځ ده. او په تور زړګي به څوک خالد خپل ونه کړې، په تور زړګي به څوک خالد خپل ونه کړې. او که دا سرمندې شي سپوږمۍ په شانتي سپینه، اړو به کلک لکه د ګټ په شانتي شوینه، خندا چې ډیره په مخلوق کې څوک کوي نه. جزاک الله.